دا د ملکند او مردان ضلع په پوله موجود د خدو کلی پرایمري سکول دی. څو کاله وړاندې به د سیمې ماشومانو په دې سکول کې تعلیمي زده کړې کولې، ولې د محکمه تعلیم ملکند دانشمندو دا درسګاه بنده کړل. د کوم له کبله چې بعضي ماشومان د تعلیم نه محروم شو، نو بعضي ماشومان په توده ګرمۍ او په جړۍ کې لري لري علاقو ته د علم په رڼا پسې تګ کوي. تعلیمي لړۍ بندېدو وروسته د سکول وداني هم د تباهۍ سره مخ شوې ده او داسې نه ښکاري چې دا تعلیمي درسګاه ده. بل اړخ ته د محکمه تعلیم ملکند غافل افسرانو هم دې اړخ ته سترګې پټې کړې دي او د ماشومانو فریاد ناوري. دلته وړو ته ډېر تکلیف دی، ډېر لرې لرې ځي سکولونو ته. نو حکومت لپاره دا درخواست دی زموږ چې دلته سکول توله راتولږي. وزیر تعلیم ته دا خواست دی چې موږ ته دا سکولونه کولاو کړي. موږ ډېر لرې لرې سکولونو ته ځو چې په یخنیانو کې، په ګرمیانو کې، په باران کې. مخکې به دا سکول کولاو نو زموږ ماشومان ته به ډېر سهولت و، موږ به هم پکې سکول وي. اوس دا سکول بند شوی دی. زموږ ملګري چې دي هغه لرې لرې ځي په ګرمیانو کې او په یخنیانو کې او په باران کې، هغوی ته تکلیف وي او د دې وجې نه هغوی سکول ته مړه نه کېږي چې موږ سکول ته لاړ شو. د سیمې خلک وایي چې ډېر په مشکله سره په خدو کلي کې دا پرایمري سکول جوړ شوی و، خو تعلیمي چارواکو د ولس په امیدونو اوبه واړولې او د علم ډیوه یې بنده کړل. د دې سکول بندېدل د حکومت کارکردګي په ډاګه کوي، کوم چې د حکومت په مخ یو توده څپېړه ده. کیمرامین ظفر سواتي سره عمران زریاب، خیبر نیوز، خدو، سقاکوټ، ملکند.